أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من دونگا عبادت کی یو عبادت چې دی هغه څه دی روزه بوایو پوه شئ. روزه باره کې بموایو وړاندې د روزه په معنا او مفهوم یعنی روزه وی ستا مطلب یې سره پوه دغه بوایو. نو روزه چې هغه په عربی ژبه کې ورته سوی صوم وایي صوم پوه شئ. او صوم مطلب څه دی؟ د یو شي نه منع کېدل، یو شي نه منع کېدل، روکاوېدل، دې تصویر کې صوم ویل کېږي پوه شئ. پس د شریعت په اصطلاح کې یعنی باسان مندا وایي د شریعت په ژبه کې څه ویل کېږي؟ د شریعت په ژبه کې دې ته ویل کېږي چې صبح صادق نه والا د غروب پورې د خوراک څښاک پوه شئ. خوراک څښاک دا قشان نور چې کوم خواهشات دي هغه پرېښودل پوه شئ. صرف یو ګوره ټیم د سهار نه والا د ماښام بانګه پورې پوه شئ. بل خوراک څښاک پرېښودل دي، اکل او شرب پرېښودل دي، او بل جما یعنی شهوات چې کوم دي هغه پرېښودل دي پوه شئ. دې ته ویل کېږي روزه پوه شئ. اوس د روزې اهمیت او فضیلت څومره دی؟ نو دا د اسلام یو بنیادی رکن دی پوه شئ. اسلام یو بنیادی رکن دی یعنی ضروري دی چې یو انسان یا مسلمان وي هغه خامخا روزه نیسي. مخکې پښتنو چې پښتون به و هغه روزه کوله نه، هغه به شرم ګڼه چې زه به روزه نه نیسم پوه شئ. زه به روزه نه نیسم، زه اولاد مسلمان وایم یا زه پښتون یم چې زه روزه نه نیسم پوهېږئ. نو دا به یو شرم او عار غوندې به ګڼل کېده. نو دا د اسلام یو اهم رکن دی، په هر بالغ عاقل مسلمان باندې فرض دی، بالغ عاقل مسلمان باندې فرض دی. څنګه چې په مخکې امتونو باندې فرض شو، څنګه تاسو ما آیات مبارک کې وکړه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پوه شئ. چې ما مدغه سره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي په تاسو باندې روزې کما کتب علی الذین من قبلکم چې څنګه فرض کړی شوی مخکې تاسو پوه شئ. لعلکم تتقون د سره پاره چې تاسو کې تقوا راشي. نو روزه سره پاره نشته، روزې مقصد د تقوا پیدا کېدل. تقوا څه ویل کېږي؟ تقوا د الله پاک یری ده، یعنی د الله پاک احکام منزل د پیغمبر سلام په طریقه باندې د تقوا ویل کېږي. ټول ژوندګي د پیغمبر سلام په طریقه باندې تیرول پوه شئ. ځان د ګناهونو نه وړه ګناهونه که غټ ګناهونه نه ځان بچ کول دي څه وي؟ تقوا وي پوه شئ. ها دا روزه خو فرض ده هر مسلمان عاقل باندې باندې اوس یو کس عاقل وي بالغ وي مسلمان وي او په هغه باندې فرض نه هغه څوک دی چې مسافر وي یا بیمار وي پوه شئ. بیمار وي چې هغه قضیه چې زه روزه نیسم نو زما مال صحت خرابېږي، زما مرګ طرف ته خطر ده پوه شئ. د جان د دور خطره مې ده. یا مسافر وي د درې ځله سیوا سفر باندې تللي وي، درې ځله سیوا سفر باندې لاړ شي، نو هغه سړی چې دی هغه څه کولی شي؟ هغه روزه نشي، روزه اختیار ورته شي چې روزه ونیسي. نور علاوه د دې نه چې دی هر مسلمان عاقل بالغ باندې روزه فرض ده چې هغه به خامخا روزه نیسي. تو ویل نیسلی ګوره یو کس چې دی یو روزه په قصد اذان منم کېږي د رمضان چې کومې روزې دي، روزې دي کومې میاشتې او بیا ټول عمر چې روزې ونیسي نو د هغې ورځې چې څومره ثوابونه دې ته ملاوېدل په رمضان کې هغه چې دی ټول عمر په روزو باندې دې ته نه ملاوېږي. دا نه فضیلت پوه شئ. فرض ویل کېږي خو تاسو مخکې ویلي فرض ویل کېږي هغه یو خو تعریف بل دی خو آسان تعریف دا دی چې په ټول نه زیات عبادت کې څه ثوابونه ډېر دي هغې ته فرض ویل کېږي. یعنې روژه ده، روژه کې ثواب فرض ده، فرض ډېر زیات ثواب دی. خمیس فرض دی کې ثوابونه ډېر زیات دي نورو اعمالو په نسبت باندې پوه شئ. بل پیغمبر اسلام فرمایي چې د روزهدار سړي لپاره د جنت یو دروازه ده چې هغې ته ریان ویل کېږي.
او د قیامت پر ورځ باندې با روزدار سړی صرف په دغه ریان دروازه باندې داخليږي. پوه شو څونه فضیلت چې لکه په جنت کې دروازه خاص کر روزدار لپاره ده. پوه شو بل پیغمبر سلام ارشاد مبارک دی ګڼو چې د هر انسان ته شي هر یو عمل لس چند سیوا کیږي. پوه شو او په خپل الله پاک چې دینو د روزدار سړی بدله ورکړي. الله فرمایي چې د هر عمل بدله د روزي بدله چې نه هغه خپل د لګور کوم کس چې سکی روزي. پوه شو وزه د روزي تاسو خو تاسو وایي چې فرض درجه باندې واجب او په چا باندې نه ده. و د دې چې کوم فائدې دي ګوره شریعت چې موږ د کم څه کوم راځي کنه نو په هغې کې رمزې چې دي زموږ د دنیا خیر رمزې پکې څه خیر د دنیا لکه مثلا ته اوس ځان سره حاضر مثلا ګمته ساتي پوه شولې اوس دې ګمتې تا ته په رمزې په دنیا کې خیر ملويږي. مطلب چې باران ځان باندې واچو کپړې سره نورې تیز نورې سر باندې واچو پوه شولې دا که شانتې مخلاف ټول د ضرورت راغی مخفجې باندې وشکا ځان مطلب ستا په خپل لاس ما خوب شو یا څه بل چا خوب شو بس ور وتاړه لاس وتاړه نه به وجه کا دی وی دا وشو د تکینه ځان ته اعلان کړه زمکه بسای ته پاک پاک اوس کې چتا د بزرګ ته روانه چې جنماز ني بس ځان ته وګه موږ وکا دا یو ساده ساتلو او ساده ساتلو چې دی اصل څونه ډېر پیدا شي ځکه موږ په هر سنت اور د ټول په دې کې ثوابونه ډېر زیات دي. ها اوس هغه پیدا کې لکه په تاسو ماسو چې شریعت ته حکم راځي په هغه کې د انبین دنیا کې پوه شئ. اوس بل غړ پیدا یو څه دی چې د روزدار سړی چې دی نو هغه چې روزه ونیسي د لګلو کولېږي کولېږي احساس ته وشي چې د کوم کسانو سره رزق نشته کنه او ریبانان نو د دبر حالت پوه شو د دبا څه حالت نو چې د احساس وشي ساده او احساس نه لګي نو ماړی د لوګي سره پته نه لګي او چې کله روزون ته پته ولګي چې او چا طرف پیسې دي او مال دولت دي او هغه د درک نه لګي نو هغه بس حالي پوه شو موږ خدای روزون نه اسلام نه مها کو ته الله پاک ثواب نه کوي هغه روزن نشي لکه مطلب په عام حالت اوس مثلا یو کس غریب دی هغه سره د کور کې درک نه لګي پوه شو د بس حالت پوه شو بل الله پاک ته طرف ډېر زیات اجر دی. بل دروغین سره سره د انسان د ګناهونو نه بچي پوه شئ ولې چې نفس په لوګه باندې نفس انسان کې یو روح یو نفس دی ګنه نفس دا وی چې تاسو ځان نه راشي دواله او ځان نه مطلب چې چاولي وخورا بریاني وخورا چرګ وخورا دا نور څه کې غتاري دا څنګه کې نفس پوه شئ موږ وایو نو څنګه په ټول نو ورته څه نه واس دا نه واس نفس ها یو شی زته را یادي وای شولې ها نو د انسان نفس چې دین په لوګه باندې شي چې کله انسان نفس لوګه باندې شي د ګناهونو نه بچي عبادت هم متوجي وګوره چې کله انسان لوګه ډیر زیات لوګه نه مطلب څنګه لوګه او مسکی یا سکول کار یا د نور څه کارونه کې خو په شواخ کې چې کله ډیر زیات مول ځان مندا نو بیا استقامت بیا باندې بسم الله وکړي یو د شي وای شو دا ولې دا څنګه ډیر زیات ځان ماړو کول بیا اوس مو یو څو کار دې داسې کوشش شو وکړي پوه شو نو نفس دې نه سنا سره لوګ پروژه کولې بل دې نه د کینسر غټ څونه غټ د بیماری د اغه علاج دې نه هغه پروژه کې یو کس چې دې نه روزه سي نه هغه په جمانه د کینسر سکی ختمي بل په معده کې چې کم جراثیم پاتې شوی معده کې هغه چې دې نه د روزي په جمانه هغه ختم یعنی معده خپل چلن کی کنه پوه شو بل چلن کی بل کار کی او چې کله په لږه ختم شي یا کم فراغ او ورغلي ختم شي بیا چې کم مواد او کم دغه پاتې شي کنه جراثیم وغیرہ هغه باندې شروع هغه ختم پوه شو نو ډیرو بیمارونو انسان بچي د سوجنا بلګي وجنا د وجي وجنا پوه شو او الله پاک د وګانې قبل وی روزدار سړي د واقب دي پوه شو او دا قشنته خاص کر په رمضان کې د رمضان په میاشت کې چې نو معاشره کې یو بل سره ډیر زیات خلک همدردي شروع هر یو کس د یو خیال ساتي پوه شو نو دا څه وجه د روزي د لوګي د وجه پوه شو او بیا خاص کر په رمضان کې چې د اخر
لست ورځو کې باید اعتکاف کېږي. پیغمبر علیه السلام با اکثر چې دی نو اعتکاف کوو. پوه شولې؟ په هر روژه کې به اعتکاف کوو. ها اوس موږ ته پکار دي، ګوره انسان له څه پکار دي چې موږ خپلې زندګي تېرو، هغې لپاره به څه پکار دي چې موږ هماها روژه به کې نیسو. وایي چې دې په وجه باندې به زموږ صحت سمې، چې صحت چې سمې ستا به مونځ ته به د عبادت ته به هم د برابر توجه وي، نور کارونه معلومه مخته کولی شي، خپل چې کوم ذمهواري هغه هم سرته رسولی شي. و چې ته مطلب بیمار بیا خو ته نه شي کولی. نو د روژې چې دی نو کم از کم په میاشت کې څومره څوک یا 2 ورځې یا 3 ورځې چې دی نو په روژې نیسو. پوه شولې؟ داسې ورځ باندې روژې نیستل پکار دي چې کومه ورځ باندې انسان ډېر کارونه معلوم وي، خیر دی. پوه شوې؟ په هغه باندې مطلب اتوار ورځ چھوټي یا د جمعې ورځ چھوټي. پوه شوې؟ په دغه ورځ باندې موږ له روژې نیسل پکار دي. زموږ به سره ټول اعمال هر څه څه کېږي، سمېږي سره. پوه شولې دې باندې؟